د وفات ټیم نږدې شوې زنانه او کالی او جوړې او دا پرېږدوئ ځان له عبادتونه وکئ د رمضان میاشته او د آخرت سوداګانې وکئ دنیا پرېږدوئ چې وفات کېدو ټیم شو نو زنانه ورته داسې جمع دي زنانه ورته وایي داسې کټ په چاته معلوم وي چې زما لاش پکې کېدي خو چې د وجود نه مې کپړه اوچته پرته وي چې داسې پې جوخته نه وي لګېدلي اوس تاسو د جوماتونو کې ولیدل اوس جوړ شوي دي هغه اوسپنې غونډۍ د پاسه پې څادر ور واچوي د مړي لاش پکې دنده پروت دی زنانه ورته وي او پلانکي کلي کې شتی دی داسې د زانګو غونته شکل دی وی کپړه به پې داسې ور واچو ستا د وجود سره به نه لګي وی اق راله راوړی په هغې کې به مې لاش کېدی وی دا ولې وی چې زما په وجود کپړه ولګي داسې جوخته نو خلق په زما د وجود موټاوالی او نریوالی وي د وجود موټاوالی نریوالی او دا د علی رضی الله تعالی عنہ امانت ته ما په ژوندانه د غیر محرم نظر نه دی پرېښی چې د مرګ نه پس زما په وجود د غیر محرم نظر چرته ونه لګي داسې زنانه به ته پیدا کړي داسې زنانه به ته پیدا کړي ناپوه دي دا زنانه پر اشکه کې به ناستي تسبیح به ورسره په لاس کې دا بوکرې ښکلي داسې شاته اړولي او کوي ذکر وایم ای زنانه ته ډېره قمقلی نو تا نه الله د دې درود شریف تپوس نه کړي دا تسبیح اړواړومه خو چې دا مخ دې ښکاره کړی د دې تپوس په الله کوي نو دا مخ پټ کا او دا تسبیح کور کېده وه تسبیح ماړه وه خو مخ پټ کا دا به تسبیح اړی او مخ په ښکارې د دې مخ تپوس په الله کوي د دې مخ تپوس په الله کوي چې د وفات ټیم نږدې شو علي رضی الله تعالی عنہ سره ناست دی خپل خاوند بیماری ډېره شوله علي رضی الله تعالی عنہ ته وی زه وفات کېږم خو زما جنازه به د شپې اوچته کړي او اعلانونه به نه کوي چې فاطمه وفات ده ما خلق به نه خبروي جنازه به مې د شپې اوچته کړي او خلق به نه خبروي هوی علي رضی الله تعالی عنہ ته کېناستله خپل خاون وسره ناست او د زنکدن حالت شروع کی څه مطالبه کوي په جړا شولوي علي رضی الله تعالی عنه ما تخپل حق معاف کا ما تخپل حق معاف کا چې تا نیم بخلی رب می نه بخي رب می نه بخي ما ته حق معاف کا زنانه نن د خاون د حق تپوس کړي دي یقین وکړه چې دی خاون اون بخله رب نه بخي چې خاون ونه بخله رب نه بخي زنانه چې اعتکاف کوي د خاون نه به اجازت غواړي که د خاون اجازت نو زنانه به اعتکاف ته نه کینی نفلی روجه نیولې ده خاون وای ماته که زنانه به نفلی روجه ماتي حدیث مبارک کې راځي چې زنانه نه خاون خپه دی په جایز عذر باندې او دا زنانه وای ز خپل کار وکړي او شپه پیراله او خاون خپه دی دا وای ز بزان له تهجد کوي په تهجد ودرېدله حدیث مبارک ته لعنت الملائکه حتی تصبح د سبا پوری په دې زنانه باندې فرشتي لعنتونه رالیږي ټول شپه په لعنت وري علي رضی الله تعالی عنہ ته ما معاف کا په جړا شو ما معاف کا د پیغمبر لور وی نازک وجود دیو چې ما کراراللی نو په مشک په دی اوبر اورلی نو په دی نازبین وجود می دل نخي جوړی کړی دي د مشکونو ما معاف کا چې ما تعالی سوونوي فاطمه ورته وی ما معاف کا علي ورته وی ما معاف کا دواړه د یو بل نه معافي غواړي غي ته پته و چې زنانه ونه په قیامت کې د ټولو نړمبه تپوس الصلاه د فرض منځ کیږي لومبه تپوس پر زنانونه د فرض منځ کیږي او دویم تپوس و عن بعلها اول د مانځره دویم تپوس د زنانونه عن بعلها د خاون په باره کې دی زنانو ځان له د اخرت سوداګانې وکړي نارینه او تاسو د اخرت سوداګانې وکړي صحابه کرامو د اخرت سوداګانې کولې تاسو چا کوم زنانو د اخرت سودا کړي تاسو ځان له سبا الله تخید پورز د محشر سبا الله تخی زنانو مونږ دسی زنانه لیدلې دي ما ته دسی زنانه معلومې دي چې هغه په خپل خاندان کې یو بچي علم تکینولې دي او د اول نواله د اخیره پورې ټول خرچه به د دې الګ زبرداشت کوم زوا مور دا ولې وې دا زکا چې دا بچي الله عالم نه مشته زور تام ولې وای چې دا بچي الله عالم کی د قیامت پورس بزا الله توام چې الله
دا بچے میں په خاندان کې عالم تیار کړي دي دل ټوټلی خرچه ما برداشت کړي و دا یو بچے میں عالم تیار کړي الله تعالی عزت دی بدله کې جنت غواړي ما دې زنانه لیدلی چې خپل کاله راغستې دي هغه خرڅ کړي ا پیسې محفوظ یې خېدي او بچی ته وي ته زما په دې کالی علم کوا نو بچے عالم کو کالی نه لاس وینځل دا زنانه وي چې خادو لازم کالی بنئ قیامت کې چې پاسما الله تبارک چې الله خادو لبتلم او کالی بنو د زنانه او بکالی او زما بنو ما په حق کالی باندې دا عالم بچي تیار کړي الله زده دی په بدله کې جنت واړه دسی زنانشته دی دسی زنانشته او خيار زنانه مال مخ کې زنانه مدرسې د لپاره پیسې راولېږي کور ته ما تبر تمه ته تاسو ونه کو چې سکه وې چې مولوی صاحب ته وایا چې دیاړي مار لبین ور کوي ګیلکار لبین ور کوي مې خدیاړ مار لبین ور کوم ګیلکار لبین ور کوم پس کې به لګوما وې چې د قیامت په ورځ به بي ذمہواری یا به پیسي خالی یا به پیسي مټالي یا به بلاکون علي د دریو شیزونو نه علاوه بل شي نه منما مې په دک کې به پیالم خود دې اراده صدا وی چې اراده مې دادا چې زب مړای ما او په یو مدرسه کې او په یو جماعت کې به ما سیخ لګولې اق آبادې بشوي او دلاندې به طلبانا سي علم بزدکې په دې مدرسه کې به یو عالم تیار شي قیامت کې به الله توام چې د دې عالم په علم کې مې برخه ده د دې عالم په علم کې مې برخه یو صحابي راغی بل صحابي سره د پولی مسله وا یا د بنچ یای پی پول سیده کېدل یای بنچ برابرې دو یو کجوره پکار و نبی رسول سلام دی صحابي ته وی دا کجوره ولا ورک د په پول برابرېږي یا د بنچ ضرورت ته هغه وی نه ورکوم ولا مشر صحابي مشران بجو پمال ډیر مېلینو نبی رسول سلام ورته الله په جنت کې باغ در کې وی دا کجوره ورک وی نه ورکوم ولا بل صحابي راغی وی د الله حبیبا کدا کجورتی زوالما او دل ورکما مال الله جنت کې باغ را کې نبی علیہ السلام یو درب کی راغی غته وی دا یو کجوره په مار اخر سره هغه وی پس کې د دې صحابي باغ او شپک سو کجوري پکې ولاړې وی دا یو کجوره راکا او دا شپک سو کجورو هغه باغ والا علي وی علم یو کجوره ته واغس لاړ شپک سو کجورو باغ دی هغه کې دند خزوا خزي ته وی راوزه د دې باغ نه خزي ورته ولې وی سودا مې کړي دا باغ مې ور کړي خزي ورته وی څنګه دي سودا کړي ته تپوس نه کوي زمون نور سدي خدا یو باغ وی راوزه سودا مې کړي چې خزر وتله وی څنګه سودا دې کړي دا وی دا باغ مې ور کړي دی یو کجوره مې پکې اغستې دا او هغه کجوره مې صحابي له ور کړي دا او الله براله دا هغه کجوري په بدله کې یو باغ راکې په جنت کې خزر ورته وی خاوند مبارک شپجون کې دا قیمتي سودا وکړه وی سودا خدا سودا دې خزر خاوند